دغه کسان چې دا مسجد غدار یې جوړ کړي دا د قبا په علاقه کې وو 12 کسان وو منافقین وو بیا یې د مسجد قبا ته د ضرر رسولو په وجه دا مسجد جوړ کړي چورتې سره وواو چې دالته به مسجد جوړ کړو یو خو به ګټه داسي چې دغه مسجد قبا جماعت به کم سي اوس خلک دورې ورځي بیا به یو څه خلک دلې راځي دا به یوه ګټه سي بله به داسې چې دا مسجدان سره دوسې مسلمانان سره ویني نه مسجد کې خو سره ویني په صف کې نږدې سره درېږي محبت یې راځي چې هغه مسجد ته ځي څوک هغه مسجد ته ډېر سره ویني نو محبت هم کمیږي محبت چې کم سي اختلافونه جوړېږي بل به داسې دا خلک اکثره ځي په نبي علیه السلام چې لمونځ کوي هلته نبي علیه السلام ویني نو هغه سره ناستې ولاړې وي له هغه به هم راوګرځي که کله نبی علیه السلام دلې راغی موږ ته به دلې لمونځ راکړي هغه د ده د مسجد خلک به دغه یې پاته وي نو به داسې څه چورتونه یې ورته ووهل مسجد یې جوړ مسجد غدار چې ورته وایي الله جل جلاله د دغو خلکو 4 صفته په دې آیات کې بیان کړو والذین هغه کسان دا مسجد چې جوړ کړي دغه کسان چې دي دلته بیم شاید نومان راغلي تفسیر خازن والا یې نومان ذکر کړي دي تفسیر خازن به نه یې ذکر کړي دي څوک وديعة بن ثابت خزام بن خالد وصالب بن حاتب جارية بن عمرو مجمع وزيد معتب بن بشير وعبادة بن حنيف المنز چا ورکاو مجاشع بن فلان دی المنز ورکاو دا منافق نو دا ځوان سړی و کسر چې دا امام کوي دی دا ځوان سړی و قاري و نو دی بیا دی له مخه کوي دی بیا د دې په غرض پوه نه و انو لمونځ یې ورکاوه بیا خیره مسجد خو بیا د نبي علیه السلام په وخت کې ونړېدی مجاشع بن فلان پاته سو هغه ښکاري و د عمر رضی الله عنه په خلافت کې بیا دغه رالو د قبا خلک رالو عمر رضی الله عنه ته وویل چې موږ ته دې په مسجد قبا کې مجاشع بن فلان لمونځ راکړي عمر رضی الله عنه وویل چې هغه سړی خو هغه په مسجد غدار کې امامت ورکړی بیا دی حاضر سه عذر وایي چې زما د په خدای قسم که زه د دوی په اراده خبر وم زه ځوان سړی وم د قرآن کاري وم د دغه قرات یې نه و زده نو زه یې مخکې بیا نو عمر رضی الله عنه د ده عذر قبول کوي بیا یې د دغه امام وټاکه د مسجد قبا نو دا خلک الله جل جلاله یې دلته 4 صفات ذکر کړي دي صفت اولا دا ده چې دی مسجد اتخذوا مسجدا غدرارا غدرار چې دا معنا غدر ضرر لغدر ماخوذ ده یعنی ضرر رسونکی غدرارا مفعول له ده اتخذوا د پاره اتخذوا دی و جوړ کوي مسجدا غدرارا یعنی للغدرار لوجه د ضرر رسولو لام تعلیلی پر داخل ده بیا چې حذف د لام د علت راسي نو هغه مدخول یې منصوب پاتې کیږي بنا پر مفعولیت باندې غدرارا یعنی للغدرار د ضرر رسولو یعنی اتخذوا مسجدا غدروا به غدرارا یا دغه د مفعول له ده او یا د مفعول مطلق ده د پیل محذوب اتخذوا مسجدا مسجد چې جوړ کړي غدروا دی ضرر رساو به په دغه مسجد سره غدرارا ضرر رسول دا یو صفت علا بیان کړي دویم صفت کفرن ده و کفرن لوجه د کفر
عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویل دي چې اراده د غدراران ټکي دا د سدای ضرر مؤمنانو ته رساو او کفران بالنبي صلی الله علیه وسلم. دوی منکر وو د نبی علیه السلام له نبوت او له هغه دینه چې نبی علیه السلام راتګ پکړی او چا بیا دا تفسیر کړی ده چې وکفران دا معنا دا هم مفعول له ده، یعنی اتخذوه دا مسجد جوړ کړي لیکفروا فیه چې دوی په دې مسجد کې کفر وکړي. کفر به کوي بالطعن علی النبي صلی الله علیه وسلم. دلته به په مسجد کې بانډار وي، دوی خو جوړ کړی د مجلس دپاره. انو به په نبي علیه السلام کې باندې خبرې کوي، په اسلام کې به کوي، نو به دا یو ظاهر کفر ځینې جوړ. دریم صفت اعلی دا بیان کړی د دوی چې وتفریقا بین المؤمنین. دوی د ده دپاره جوړ کړي چې جلاوالی راولي په مابین د مؤمنانو کې، مؤمنان سره جلا کړي. د مسلمانانو په جماعت کې درز راولي. دا منافقینو چې دا مسجد جوړ کړي دوی ول موږ بل منځ کې کوو ولا نصلي خلف محمد، د ده شاته به نو لمونځ نه کوو. انو څه خلک به دلې راماتل چې زموږ مسجد ته به راوګرځي. د مؤمنانو په ډله کې به دغه راشي، فرق راشي، تفریق له مسجد قبا به راوګرځي. که نبي علیه السلام دلې راغی بیا به د ده د مسجد خلک دغه پاتې شي، بل څوک بل لمونځ ورکوي. نو دا به جلاوالی په مابین د نبي علیه السلام د مسجد ته دکې راشي. او دغه جلاوالی به سبب د اختلاف جوړ شي او د بطلان د الفت به جوړ شي، د خلکو په مابین کې به الفت کم شي. او څلورم صفت یې دا ذکر کوي و ارسوادا لمن حارب الله ورسوله. و ارسوادن دا به انتظارګاوي، دا زموږ مسجد لمن د هغه چا دپاره حارب چې هغه جنګ کړی و مخکې له الله سره ورسوله، د الله له رسول سره. دا به د هغه دپاره د انتظار ځای شي، هغه به راشي. دا مشوره خو دوی ته ابو عامر الراهب ورکړه. ابو عامر الراهب یو سړی و د حنظله رضی الله عنه پلار. حنظله رضی الله عنه هغه سړی د چې په فقه کې هم راځي، حدیثو کې هم راځي، غسیل الملائکه. په جنابت کې شهید سو، دی چې ورلو پر ده باندې د غسل اوبه پر بدن وې. نبی علیه الصلاة والسلام دا ملائکه و غسل ورکړی. نو بس د زوی حالت دغه و، د پلار حالت بیا رسول علیه السلام دغه ابو عامر الراهب ته د ابو عامر الفاسق لقب ورکړی. دی د نبی علیه السلام تر راتګ له مخه نصرانیت ته اوښتی. راهب په دغه وجه ورته وایي هلته چې به نصراني دین والا و، هغه دا ملنګي مختاره کړي و، یو ځای به ګوښه کې به عبادت کاوه. رهبانیت وایم و دغه ته، زموږ وروستی په اصطلاح کې ملنګي ورته وایي. نو دا ترهب د کاوه، د عبادت او علم به طلباو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی، د ده دښمني ورسره پیدا شو، په دې وجه چې دی خو په دغو کې و، دغه اوس و خزرج قبیلې والا. دا عرب و، مشرکین و، په هېڅ هم نه و خبر. دی چې پکښې نصراني سئ، اهل انجیل سئ، اهل کتاب سئ، نو بیا دی په دې کې ډېر معتبر و، په ډېره ښه سترګه به ورته کاتو چې دی دینداره د ده متعویض و، فلان و فلان و ها و دا. نبی علیه السلام چې راغی د ده هغه عزت کم سو. انو دا خو طبیعي مسله ده چې یو څوک راسي ستا عزت په کم سي، بیا ستا بدي شي.
اهل دنیا چې دي هغه خلک چې علماوي اهل دنیاوي هغه چې بل عالم یې په څنګ کې پیدا کیږي د بد ځینې کیږي پر تکلیف کیږي. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې وایي چې دغه علمای سوء دي، بد خلک دي، د دنیا د پاره ځان تراشلی ده چې بل د په څنګ کې پیدا شي د خلکو مخ هغه ته ور واوړي، نو بیا د منافع نیمای شي. له مخه به په ورځ کې 2 تورې چرګې ورته راتلې، اوس یوه ابل ولیده د چرګه یوه شوه، بیا نو طبیعت نه غواړي. او څوک چې اهل حق وي علما چې بل عالم یې څنګ ته راسي دی په خوشحاله. د موسی علیه السلام واقعه ده چې الله په د تور په لمن کې دته پیغام نبوت ورکوي، نو موسی علیه السلام واجعل لی ایدش آیاتونه دي وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. یوه مطالبه یې دا وکړه چې یا الله زما په کور کې ما ته معاون را پیدا کړه چې هغه زما ورور ده هارون علیه السلام، نو به موږ 2 سو، نو چې 2 سو د زما په منصب و په عزت و په مقام کې به دی هم را ګټ شي، دی چې را ګټ شي نو به ګټه څه وکړي، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. دغه بیا ګټه چې د ډېر وایي، تا به ډېر ذکر کوو، د یوه تر ذکر خو د 2 ذکر ډېر، ستا تسبیحات به ډېر وایو او تا به ډېر ذکر کوو. کله کله مجلسونه 2 څیزه به په دې یوه مجلس کې پاته سم، خلکو ته به ستا لویې بیانوم، دی بابل ته ورولېږم، نو به تعطیل د مجالسو ستا له لویۍ نه راځي. نو یو څوک چې عالم اهل حق وي بل اهل حق یې څنګ ته راسي، دی په خوشحاله سي چې زما کار و، زما یوازې و، پر ما باندې تکلیف و، اوس مې ملګری پیدا سی، دا زما د کار بوج یې راڅخه کم کړي، خوشحاله کېږي. امام غزالی رحمت الله علیه د عالم حق او د عالم سوء تر مابین دا فرق کړی. که یو عالم له بله تنګېدی چې دی بیا چا خبر کوي چې راغی زموږ په څنګ کې یې واړول، نو پوه شه چې دا طالب الدنیا ده، منافع یې په خطر کې ولوېدو، غم یې جوړ کړي. او که یو عالم په بل خوشحاله شي چې ډېر ښه کار وسو، کله چې به ما مسله دلته بیان کړه خلکو به نه منله، اوس یو بل سړی راغی هغه به هم تایید وکړي چې او مولوي صاحب چې دا خبر کړې ده دا صحیح ده، نو زه به د ده د خبرې تایید وکړم، یو د بله به سره معاونت شي، نو دا بیا علما د حق دي. نو ابو عامر الراهب خو عالم حق نو، عالم دنیا و چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګ ته راغی پر ده خبره بوج شو. عین له دغې لارې څخه د یهودو علما هم په دغه انداز باندې اسلام ته تسلیم نسو. د نبی علیه السلام راتګ پر تکلیف سی، د دوی عزت کمزوری سی، د دوی مالی منافع په خطر کې ولوېدې. نو دا د مسلمانانو د پاره بیا خاص د علماو د پاره دا لوی درس چې پر بل عالم باندې سړی طبیعت تنګیي، بد کې وایي، بد یې سوي، دا غلط کار دی. نو کله چې د عداوت ورسره پیدا سی، بیا د دا وویل ابو عامر الراهب چې لا اجد قوما یقاتلونک الا قاتلتک معهم، هیڅ داسې قوم به پیدا نه شي چې له تا سره یې جنګ وي چې زه په هغو کې ونه درېږم.
بیا نو خیر احد کې خو هم راغی دی جنګ کې شرکت وکړي د کفارو لخوا انصارو ته دعوت هم ورکوي چې انصارو ته خو ما پیژنئ زه خو ستاسې ملنګ یم څونه دمونه مې درکړي دي څونه تعویذان مې درکښلي دي څونه خوړې مړې م راوړي دي راسئ له دا سړي را جلا سئ په ما پسې سئ انصارو باندې تاثیر نه وکړي عملي جنګ یې شروع کړ نبي علیه صلات وسلام یې په توره وواهه نبي علیه صلات وسلام یې په خوله کې په ډبره وویستی خیر جنګ کې خوا د دی ولاړل مکې مکرمې ته ولاړی مکه فتح سوه دی ولاړی طائف ته حوازن قبیله کې اوسېدی حوازن چې هم تسلیم سو دی ولاړی شام دلته عربي دنیا پر تنګه سوه شام ته ولاړی مخکې چې د نبي علیه السلام سره خبره وکړه چې زه پر حق یم نبي علیه صلات وسلام وویل چې هر یو کله ما او تا پر حق وو هغه باطل والا ته د الله یوازې په دربدري و د ترټلي حالت کې مرګ ورکړي انو دی وترټل سې ولاړی شام ته هلته په شام کې یوازې یو وخت پسې مړ شام ته چې دی ولاړی بیا یې دغو کسانو ته آل راوکئ دا مسجد غدرار والته دا وخت ته چې نبي علیه صلات وسلام د تبوک تیاري آل یې ورته راوکئ چې تاسې یو مسجد جوړ کړي یو خو به د مشورې ځای شي بل به نو دلته وسلې مسلې م خوندي کوو زه دلته قیصر ته ورځم له هغه سره خبره کوم هغه به څه وسلې مسلې راکړي په ګریزي شکل به دالته څوک تروړي تاسې یې په دا مسجد کې پټوئ خلک به هم پیدا کوو څوکه چې ګروپ هم شغاټ صی بیا ځم درځم زه چې درلم په یو وار به په مدینه منوره کې دننه بغاوت وکړو قرار به نبي علیه السلام ځینې پسې واخلو خپل علاقه به شي بېرته به هغه خپل پخوانی حالت شي هغه یې ورڅهید قرار یې نو دا څلرم صفت ده و ارسوادن دا انتظارګاه ځای د انتظار و ارسواد دی وای انتظار ته وای او چا ویلی دي چې ارسواد انتظار سره له عداوت چا بیا ویلی دي چې ارسواد آمادګي و اراستګي ته وای خو به هر حال دا به ارسواد سي یعنی د انتظارګاه به سي یا به اراستګي سي دواړې معناوې به سي لمن د هغه چا دپاره به اراستګي سي حارب الله چې هغه جنګ له الله سره وکوي ورسوله د الله له رسول مخکې بغاوت وکوي په احد کې په ډېره سپین سترګي باندې جنګ وکوي او دا کار یې وکوي من قبلو مخکې تر دغه حالت تر مسجد غدرار تر جوړېدو مخکې دا کار وکوي چې هغه د نبي علیه السلام سره یې عداوت وکوي ولاړی د کفارو په ډله کې راغی دا کار خو دی وکوي مسجد یې د ابو عامر الراهب په مشوره جوړ کړي وليحلفن ان اردنا الا الحسنى نبی علیه صلات وسلام ترالو چې صاحب موږ خو دلته یو مسجد جوړ کړی هغه ول نو مسجد هم څه کاوه خو د مسجد قبا در نږدې ده صاحب ولا موږ د الله د رضا دپاره جوړ کړی موږ کې داسې سپین ږیري خلک سته پر لکړه باندې ځي هغه مسجد یو څه راسخه لرې ده دا مالک بن دخشم پکښې ده دغه نوم یو پکښې و مالک بن دغه سړي له خپله سرایه څخه یو حصه ورکړم ځکه نو یې وویل چې موږ دلته ولا صاحب خپله مځکه ورکړه په کار مونږ وه د الله د رضا دپاره دا سپین ږیري و بوډان دا به راځي دلته
یو مسافر به له بارانه کې خوندي دا به وي ها به وي خاص د الله رضا مراد او پر دې لوړې وکړې وله یحلفن دی بل وړي وکړي ان اردنا زموږ اراده نه ده الا الحسنا زموږ اراده نیکي ده په دې کې حسنام اراده ده حسنا دا ده د مؤمنانو د مسلمانانو د پارم اسانی جوړ کړه څه پراخي سوه اهل ذوق و اهل علت و اهل عجز به په اسانی راتلای شي و دې مسجد قبا څه ځینې لري د هغه ته نه سای تلای نو له دغه واجب دا کار وکړئ له بارانه به کې خوندي بیا نو رالو نبي علیه صلات وسلام چې وویل چې مسجد خو تیار شوی ده ته به راسې ته به روکن به موږ ته لمونځ راکړې دعا به راته وکړې نو به بیا موږ لمونځونه کې شروع کړو نبی علیه صلات وسلام ورته وویل چې اوس خو زه د دا سفر په تیاري مشغول یم دونه وخت نشته زه به له سفره که خیر را وګرځم بیا پیغام کوم انو نبی علیه صلات وسلام لاړی له هغې خوا چې را وګرځېدی مدینې منورې ته نږدې راغی دی بیا ورلو چې داسې مسجد ته داسې نبی علیه صلات وسلام باندې دا آیاتونه نازل شو چې دا مسجد یو ضرار نبی علیه صلات وسلام 2 نفر و که 3 نفر ور ولېږل بالای مسجد ته ور واچاوه مسجد یې وسوځېد ربیانه او درد والله یشهد علی شاهدی وایي انهم لکاذبون دوی دروزغن دي د خدای دپاره یې مسجد نه ده جوړ کړی په درواغو باندې یې جوړ کړی ده